مسلې نوعیت ته وکتلی شي، د مسلې په حقیقت باندې نظر واچولی شي، د هغه مسلې حل ډیر په اسانۍ راوځي او د اصول ماتحت راوځي. کله چې دیو مسلې په حقیقت باندې نظر نوي، بیا هغې نه انتشار جوړیږي، فساد جوړیږي، بغاوت دی جوړ شي. بهرحال هغه عذرونه چې د هغه عذر د راپېښېدلو د وجې نه الله جل جلاله او اسلام د روژې د نه نیولو اجازت یې کړی دی. که روژې نه نیسې نو خیر دی. اولنی عذر چې کوم دی، حدیث کې راځي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې کله یو مرض داسې وي چې د هغه کچری ته روژه نیسې نو هغه مرض بړاویږي، ورسره مرض سوا کیږي، او یا مرض نه سوا کیږي خو لیکن دا مرض دونه سخت دی چې په دې کې روژه نشي نیولی. لکه بعضی شوګر داسې حد درجې ته ورسی او بعضی نور بیماریاں داسې حد لکه ګردو مرض شي، کډنی مرض، دا دونه حد ته ورسیږي کچری په مریض باندې اوبه بندې نو مریض څه کوي، د جان خطرې مري کنه. په داسې حالاتو کې روژه نه نیول بهتر دی. ښه چې ته روژه نیسې د هغې ثواب نشته دی، بیا نه نیولې بهتر دی. تمام تاو ذکر کړي. نو هغه بیماری چې هغه بیماری سوا کیږي یا هغه بیماری چې هغه ته نه پرېږدي ښه د دې روژې نیولو ته. که وختي ملګری ټلیفون وکړو عظیم ډاکټر چې شوګر دونه حد ته رسېدلی دی، فلان کې دونه حد ته رسېدلی دی، مې ډاکټر سره چې مشوره وشي څه وایي، نو وایي ډاکټر او حکیم وایي چې روژه به نه نیسې. مې مه نیسه، په دې کې دی خیر دی که ولې نیسې. اولنی سیز او عذر، اولنی عذر چې که روژه نه نیسې نو خیر دی. هغه بیماری چې هغه روژې سره سوا کیږي نو دا روژې وس وخوره او د رمضان نه وروستو بیا یې څه وکړه، قضا راوګرځوه. ښه دویم عذر، یو زنانه حامله ده، په رحم کې بچی دی، په خېټه سره بچی دی، دغه روژه نیول دی بچی د جان خطره ده. روژه نیسي دا موري او بچی له نقصان رسی، خوراک نه پیدا کیږي، او مخکې نه ډاکټرانو ورته ویلي چې بچی کمزوری دی، ښه خوراکونه کوه چې بچی ورسره ښه شي. نو اوس ورباندې چې دا شته خوراک هم بندې نو بچی مري که نه. نو په داسې حال کې هم روژه نیول نه دي پکار، بوزه کول بهتر دي. ښه دریم نمبر، هغه زنانه چې هغه ماشوم له سینه ورکوي او پی ورکوي، او ماشوم شیرخوار ماشوم وي، او کچری دغه مور روژې نیسي او په دې ماشوم باندې پی بندېږي، او چې کله د ماشوم خوراک بند شي او دغه ماشوم جان د ضایع کېدلو خطر وي، ماشوم خرابېږي ورسره، نو بیا هم روژه نیول بهتر نه دي. ښه روژه نیول څه نه دي، بهتر نه دي. اوس دې روژه وخوري او بیا چې کله ماشوم صحتمند شي بیا به د دې روژو قضا راوګرځي. څلورم عذر چې روژه ورته معاف د رخصت الله ورکړی دی، هغه مسافر دی چې کوم سفر مسافت هغه د شرع نه صحیح متعین وي. څه مطلب شو، یعنی یو سړی مسافر شي او کم مسافر چې شریعت چاته مسافر وي، شریعت چاته مسافر وي، هغه زړه مسله ده که نه یاره، کوم یو
او دغه مسله ده چې 15 ورځې یا د دین په کومه باندې 2-3 ورځې وغیرہ 2 ورځې نه خو 3 ورځې شرعي سفر چې کوم دی 3 ورځې شپې نه صرف 3 ورځې دې ته هم اجازت شته چې دې سو کې روزه خوري او کنيسي وان تصوموا خير لكم الله وی کچري حالات برابر وو بلار تکلیف نو په سفر کې تکلیف نو الله وی ان تصوموا خير لكم او کبیا د دې نرستو کتا سروجو نیول نو خدي افضل کار دا دي چې روزو نسی سفر کې او چې کله تکلیف نو چې کله تکلیف وو روزه نیول بیا ګناه دي یا نور ملګرو ته مسافرو ته استاد دروجی د نیولو د وجنه تکلیف دی زګر روړی په تیارولو کې خوراک په دغه کې داسې خونه دی په کول پکار دی مسافر له پکار دی چې به روجو خوري دغه رنګي یو سړی له د قتل دمکی ورکړش او تماشه ټوپکی ولا په سر باندې کړي چې دا روجو خوره کنه وجنه مدي ویګه په حالت اکراه کې روزه نیول سدي ندی پکار روزه خړل پکار دي او دغه رنګي کوم زنانو ته چې بیماریاں نیوشي ٹھیک ده یاد ساتي زنانو په دې بیماری کې خوراک کولې شي ښا اکثر خلک ناپوه دي کنه هغه په حیض او نفاس کې چې کوم ماهواري بیماری ده او کوم چې سلوختی بیماری ده سلوختی کې عام طور باندې زنانه خوراک کوي خو په دې ماهواري بیماری کې اکثر زنانه خوراک نه کوي یا خاوندان ورته قاری کوي نو ته کله اجازه ده چې سم خوري رتم کېږي خوري روزه نشته سړیا خوراک د سې شي باندې پاجيزي باندې لږ پرده دی پکار ده پرده پکار ده چې پرده کې خوري د روزدارو نه سایډ ته دی خوري ویګه دا هغه اته عذرونه چې د دې د وجنه شریعت ته اتوي که روزه نه نیسي نو خیر ده فی الحال روزه نه نیسي خیر ده نه هم عذر هغه شیخ فانی د پاره دی بوډا سړی یا بوډۍ زنانی شیخ فانی ویل کېږي هغه ته چې د هغه بیماری نه وروستو د جوړښت او د صحت چې کوم دی سنې امید نه ښه او یا اتیاو کالونو وروستو سړی غورځېدلی دی په کټ باندې بیمار شوی د دې نه وروستو دوباره مشکل دی چې سړی راپاسي او بیا څه شي دې ته شیخ فانی ویلی کېږي اول نه خو اکثر مریضان داسې وي چې هغه روژه پیژني نه عجیزانان ذهن کار نه کوي که نه الله وایي ومنكم من يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا الله الله 18 گریڈ افسر لوی عالم او د سکول لوی ڈائریکٹر بارسٹر وی لوی چتو حدو والا وی والله لكي لا يعلم بعد علم شيئا الله ز بیا د سشي چې په الف باندې بیا نه پوهیږي لکه لا يعلم بعد علم شيئا الله په هیڅ شي بیا نه پوهیږي ومنكم من يرد الى ارذل العمر پتا سو کې څوک داسي ذلیل عمر ته رسول الله وي لکه لا يعلم بعد علم شيئا علم باوجود دنیا کې 18 گریډ افسرې باوجود الله په هیڅ بیا نه پوهیږي دغه د پاره شیخ فانی د پاره دې چې کوم دی دا دوه قسمه یې کنه یا خو روجه بیا پیجنیم نه ذهن کار نه کوي او یا ذهن کار کوي خو نیولې نشي